او د دې مقصد څنګه چې په جمعې په ورځ باندې هغه ذکر شوی و چې مونږه هغه مونځ کوو، روژه نیسو، دغه رنګې زکات ورکو، د حج ورځې راشي حج له چې دی نه هغه ځو. دا څومره چې دی نه هغه مونږ ته احکامات متوجه دي. د دغې احکاماتو هغه مسایل پیژندل څنګه چې په مونږ باندې مونځ فرض دی، داسې د مانځه مسایل پیژندل هغه هم په مونږ باندې فرض لازمي دي چې مونږ ته پته ولګي چې زمونږ به مونځ په کومه طریقه باندې کوو، اودس په کومه طریقه باندې کوو. نو دغه ټول تفصیل چې دی نه هغه بیا په احادیثو کې هغه ذکر شوی دی. قرآن مجید کې هغه ډېر اجمالاً تذکره او تفصیل چې دی نه هغه بیا نبی علیه السلام په احادیثو کې هغه ذکر کړی دی. نو په دغه یو مقصد او په سوچ باندې هغه مونږ دا احادیثو دا کتاب هغه شروع او مقصد زمونږ خالص د الله رضا ده او مقصود هغه دا دی چې کوم څه خبرې هغه مونږ د خپلو استادانو نه هغه زده کړي دي چې هغه مونږ نورو ته هغه ورسوو. نو کم مقصد چې هغه زمونږ دلته کې د بیانولو هغه کار دی چې هغه ستاسو هغه د اورېدلو هغه هم وي چې مونږ په دې نیت باندې هغه واورو چې زمونږ نه الله رضا شي، د دین اسلام کم مسائل هغه مونږ ته بیانېږي هغه مونږ زده کړو. نو چې نن هغه مونږ څنګه په شوق باندې کینو چې سبا هم کینو، بله ورځ هم کینو، میاش پس هغه هم کینو، کال پس چې دی نه هغه هم مونږ کینو. مونږ دې چې دی نه هغه د نبی علیه السلام دغه خوږې خبرې دا دې مونږ بور نه کي، دا دې مونږ ستړي نه کي، د دنیا کارونه دې مونږ د دین چې دی نه هغه غافله نه کي. نو چې نن څنګه مونږ په شوق کینو چې کال بعد هغه هم مونږ دغه شان په شوق باندې چې دی نه هغه کینو. ځکه زمان د بیانونکي مقصد هغه خالص د الله رضا ده او تاسو ته هغه د ښودلو دي. نو چې پکار دی چې تاسو هغه هم څه نه څه قرباني ورکوئ او هغې ته کښېنئ وایورئ. بیا د دې لپاره هغه د اورېدلو 3 ذریعې هغه مونږ تلاش کړلې. یو ذریعه دغه موبایل دی، دا د هغې رونو دپاره یا زمونږ د هغې خویندو دپاره کم چې په بهر ملکونو کې هغه اوسیږي، نو هغوی هم د خپل دین اسلام نه چې هغه خبر شي، د اهم مسایلو نه خبر شي. ځکه بهر ملکونو کې هغه داسې سیسټم نه وي چې هلته کې جومات دی او په سپیکر کې یا څوک لګیا دی او هلته ورته چې دی نه هغه څه وایي یا په جومات کې هغه یو حلقه لګېدلې ده او د دین اسلام مسایل ښودلی کېږي. نو بهر ملکونو کې دا ډېر زیات مشکله دی چې میلاو شي. نو د میډیا دا ذریعه دا هم نن سبا د دین اسلام د اشاعت یو ذریعه د علما هغه په دې په ذریعې سره هغه هم دین چې دی نه هغه مخې ته خوروي. مقصد هم دغه د الله دین چې دی نه هغه نورو ته رسوي. یو ذریعه مونږ دغه موبایل هغه اختیار کړي. نو یو خدا د هغه خلکو دپاره چې بهر علاقو کې هغه اوسیږي، یو زمونږ په دې علاقې کې بعضې کسان دي چې هغه درس ته ښه په پابندۍ سره حاضرېږي، د هغه سوچ او د هغه تړپ دا چې زه حاضر شم. خو یو ورځ داسې راشي چې هغه د درس نه بعد شي سکار ورته مخې ته راشي یا څه مسئلې، نو دغه موبایل کې چې دغه ریکارډ شوي وي نو دی هغه بیا په اسانۍ سره ځان له چې دی نه هغه کتلی شي. یا بعضې مسایل داسې راشي چې هغه ډېر اهم وي، د هغې یادول لازمي وي. نو هغه دلته که اوس بیان شي نو موږ ته به نن یادي، سبا ته به یادي، خو کیدای شي هفته بعد زموږ نه هېري، 2 هفتې پس زموږ نه هېر شي، کال پس زموږ نه هېر شي. نو دا یو داسې ذریعه ده چې په دې کې دا ریکارډ پراته وي. نو کال پسې هغه مونږ ځان ته راړولی شو چې یاره کال مخکې هغه مونږ ته د اودس فرایض ښوولی شو، د اودس سنت هغه ښوولی شو، یاره دا په پلانکي ځای کې چې دی نه هغه شته دی په نیټ کې او مونږ یې چې دی نه هغه ځان ته راواړو. نو که مونږ بجای د دې چې نور بیانونه راړو، دا نه چې نور اورېدل صحیح نه دي، خو چې یو بیان مونږ مخامخ اورېدلی نو چې کال پسې مونږ بیا اورو نو مونږ ته بیا اساني باغې کې، ځکه چې مونږ به یو پیر اورېدلی، هغه خبرې به مونږ یو پیر اورېدلي او د هغه په لهجه د هغه په طریقه باندې به پوهېږو. ځکه یو استاد دی د هغه به جدا طرز وي، د بل استاد به جدا طرز وي، د بل به جدا طریقه وي. نو چې د یو هغه مونږ مخکې اورېدلي نو چې کال پسې اورو نو مونږ ته بیا اساني شي. نو اصل چې دی نه هغه زمونږ مقصد په دې کې دغه دی. زموږ په یوټیوب باندې چې کوم چینل دی البرق اسلامیک میډیا، نو هغه ځان سره هغه هم تاسو چې دی نه هغه ایډ کړئ، هغې کې دا اورئ هم او د نورو خلکو سره هغه هم شریک کړئ. ګوره دلته چې موږ ناست یو د دین اسلام د خورولو یو ذریعه،
نو څومره خلک لکه تاسو اوري به دې باندې عمل کوي یا مخې د څوک اوري دا هغه ته هم ثواب ملاوي هغه سره سره به ماته هم ملاوي خو که بالفرض دغه ذریعات تاسو چې دی نو په میډیا کې اختیار کړه او دغه ویډیو یا دغه چې دی نو هغه کم فرایض وغیره ذکر کېږي دا تاسو نور خلکو ته هغه ورسو نو ستاسو حصه هم په هغې کې چې دی نو هغه کېدلی شي نو ته هم یو ذریعهدار سړی په دین اسلام کې د خپل وس مطابق هغه حصه اخیستلی شي دویم زموږ ذریعه چې دی نو هغه سپیکر دی دا د هغه خلکو دپاره چې هغه د علاقې د دې محلې نه هغه لرې دي هغوی ته اواز رسیږي یا زنانه دي جومات ته هغه نشي راتللی یا ضعیفان دي جومات ته هغه نشي راتللی نو دا د هغوی دپاره هغه یو ذریعه ده حالانکه سپیکر دا ذریعه زما په خپله خوښه نه ده ځکه چې په دې کې اکثر خلکو ته تکلیف هغه هم رسیږي بعضې ناجوړه یې څوک په اوده یې چا ته به څه مسله چا ته به څه مسله خو به هر حال بیا هم یو مجبوري ده بعضې کارونه خلک به امر مجبوری کوي یو مجبوری را پیښ شو یو مجبوری ده چې زنانو ته مونږه هغه د اسلام د اهم مسایل په کومه طریقه ورسو نو دا یو مجبوری ده د دې په ذریعې سره هغه مونږه رسو نو بهر حال چاته تکلیف یې د هغې نه خو مونږ مخکې هغوی ته معذرت کوو نو دغه ټایم دا داسې دی چې دا ټایم اکثر عمومي د خوب نه ځکه خلک منځونه کوي نو په دې ټایم څوک هغه وده کېږي نو بیا د دې وجې نه هغه مونږ سپیکر هغه استعمالوو نو د زنانو دپاره د ضعیفانو دپاره او یا لرې کم څوک یا او راتلی نشي د هغوی دپاره کم اواز رسیږي د هغوی دپاره دریم ذریعه مخامخ چې دی نه هغې کېناستل نو په دې درې واړو ذریعو کې د ټولو نه قوي طاقتور ذریعه هغه دا ده چې انسان مخې ته ناستي ځکه مخې ته چې یو سړی ناستي دی چې څنګه پوهېږي د ده سمجھ ته یو خبره راځي هغه لرې چې یو سړی ناستي د هغه سمجھ ته دومره هغه خبر په سپیکر باندې دومره توجه هغه نه وي نو زمونږ د محلې ډېر خلک په هغه داسې دي چې هغه په سپیکر باندې د اورېدو کوشش کوي چې یاره زه کور ته لاړ شم او هلته واورم نو دا زمونږ صحابه کرامو د دین اسلام دپاره خپل سرونه هغه قربان کړي دي مونږ داسې نشو کولی چې راشو مخې ته هغه کینو یو لس شل منټه چې دی نه هغه خبره واورو په کور کې ورته ښه ښکلې دا اصل کې مونږ دا سپیکر ذریعه د زنانو دپاره نه یا د ضعیفانو دپاره نه دا چې زما یو نوجوان هغه ښه ښکلی ښه چاق دی خبر آور دی ټایم ورسره شته دی دا ټایم هر سړی وسګاري ټایم ورسره شته دی او هغه کور ته لاړ شي یا بهر ناستي چې زه په سپیکر کې اورم نو دا بالکل چې دی نه هغه د موقع نه غلطه پیدا اغستل دي نو په دې سره هغه خبره ذهن ته صحیح په سمجھ کې نه راځي کور کې بیا د ماشومانو شور وغیره هغه هم وي نو چې سړی مخې ته ناست وي نو د دې اثر زیات وي بهرحال دا درې ذریعې هغه موږ د دې لپاره استعمالوو نو چې څوک په کومه طریقه باندې هغه استعمالولی شي نو هغه دپاره چې دی نه هغه خپله فایدې واخلي نو اولنی حدیث دا مشکات شریف خو اول د کتاب الایمان نه شروع شوی دی بیا پکې کتاب العلم دی خو موږ به چې دی نو دریم نمبر کتاب کتاب الطهارت د پاکۍ په بیان کې چې کم باب دی د هغې نه به هغه موږ شروع کړو چونکې دې ته هغه ضرورت زیات دی زموږ خلک هغه په دې باندې عمومي اسانۍ سره پوهېږي کتاب الایمان لږ مشکل وي په هغې باندې پوهېدل لږ ګران وي د دې وجې نه موږ کتاب الطهارت شروع کړو وروسته که بیا موقع وه بیا به هغه شروع نو طهارت هغه پاکۍ ته ویلی شي طهارت دا جمع د طهور ده چې په پیس سره راشي نو دا پاکۍ ته ویلی شي طهور دا بیا هر هغه څیز ته ویلی شي چې په هغې پاکي حاصلېږي لکه اوبه شوې خاورې وغیره په دې کې اولنی حدیث عن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی الطهور شطر الایمان پاکی نیم ایمان دے د ایمان حصہ دا نو ګوره دلته کې د پاکۍ په بیان کې چې دنه هغه احادیث راځي نو نبی علیہ السلام څه فرمایي پاکی حاصلول دا نیم ایمان دی د ایمان یو حصہ ده او بل فرمای بیا حدیث کې خو وروسته نورې خبرې هغه ذکر کوي نو حدیث به مونږ انشاءالله هغه پوره ولولو والحمدلله او الحمدلله چې څوک وایي تملأ المیزان دا د میزان دا کم تله چې دا چابړې دا ټول چې دی نو د میزان هغه په څه سره ډکېږي یو سړی وایي الحمدلله په دې سره د نیک اعمالو د میزان تله چې دی نه هغه درنېږي وسبحان الله والحمد لله او څوک د دې ذکر کوي چې سبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض د ځمکې او د اسمان په منځ کې چې څومره فضا ده دا ټوله چې دی نو هغه د نیکیانو نه هغه ډکېږي والصلاة نور او درود شریف ویل په نبی علیہ السلام باندې دا د انسان لپاره رڼا ده په قبر کې په آخرت کې چې قبر هغه د تیارو ځای دی هلته کې لیټ وغیره کار نه کوي بجلی نه
الته کې رڼا چې دی هغه درود شریف دی چې یو سړی درود شریف ډېر ډېر وایي. والصدقه برهان او صدقه دا د انسان دپاره دلیل دی. څنګه دلیل دی؟ د قیامت په ورځ باندې الله پاک د مالدار خلکو نه تپوس کوي چې تاسو له ما مال درکړی و، تاسو زما په لار کې څه خرج کړي وو، نو دا صدقه به راوچته شي، دا به د ده په دلیل کې هغه پیش کېږي. دا صدقه به وایي چې زی هغه پیش کړی وم، یعنې ستا په لار کې چې دی نه هغه دومره مال پیش کړی نو دا به د ده لپاره صحیح دلیل وي. والصبر ضیاء او صبر د انسان دپاره هغه هم رڼا ده چې انسان دی د نیک اعمال کوي، په دې باندې ته لږ تکلیف میلاویږي، دی به دې صبر کوي. لکه اوس دلته کې مونږ یو ناس یو مجلس دی، د دې خو ډېر فضایل دی، هغه به مخې ته راشي انشاءالله. د دې ناستې فضیلتونه په دې کې انسان ته لږ تکلیف میلاویږي، مزم ګناه نه در راشي مخې ته چې دی نه هغه شیطان پې زور راوړي، یاره شه شابه زر پاسې چې هلته کې موبایل ته کښېنې او موبایل کې ځان له ګوتې ووایي، ګیمونه وکړي، ویډیوګانې وګوري، یا چې دی نه هغه لاړ شي یاره بهر خلک ناست دي غیبتونه به وکړمه، او یاره دا پلان کې وډینګې دا اوس شیطان وسوسې غورځوي، یاره چې اوس په کله دی بس کوي. نو ګوره دی صبر کوي په دغه ټایم کې. نیک اعمال یو سړی کوي، په دغه ټایم کې شیطان دی چې دی نه هغه وسوسې ورته غورځوي، نو په ده ته تکلیف میلاویږي، نو دی صبر کوي. نو څومره نیک اعمال انسان کوي په دې کې د تکلیف میلاویږي، په دې باندې دی صبر کوي. نو دا صبر د ده لپاره د آخرت رڼا ده. والقرآن او قرآن حجت لک، دا ستا لپاره دلیل دی چې ته قرآن ولولې، ځان پې پوهه کې، عمل پوه کې، د قیامت په ورځ به دا ستا لپاره دلیل او جنت ته به دې بوځي. او علیک یا په تا باندې هغه الټه دلیل دی چې قرآن دې نه ولوستو، نه دې پې ځان پوهه کو، نه دې پې عمل وکړو، دغه قرآن به تا جهنم ته چې دی نه هغه بوځي. کل الناس یغدو، هر انسان هغه سحر کوي، فبایع نفسه، نو پس دې ځان خرڅون کې دی، فمعتقها یا ځان آزاد کی، او موبقها یا ځان هلاک کی. څنګه سحر شي هر انسان د دنیا په څه کار کې هغه مشغول شي، نو چې د دنیا دا کار دی د آخرت نه غافله کی، دی خپل منځ هغه نه پیژني، دی حرام حلال نه پیژني، دی جایز ناجایز نه پیژني، دی دوکا او دا چې دی نه هغه نه پیژني، نو دی د خپل ځان چې دی نه هغه د آخرت په بدله کې هغه هلاک کو، او یا دی چې دی نه هغه دنیا کې مشغوله شو، خو دی خپل آخرت وپېژندو، حرام حلال وپېژندل، خپل منځ او دس وغیره هغه وپېژندل، نو دی ځان ازادونکی دی په دغې سحر سره یا په دغې کار وغیره سره دا جهنم د اور نه چې دی نه هغه دی ځان ازادونکی. نو هر سړی سحر کوي، خو یا به دی ځان د جهنم نه هغه ازادوي، یا به دی ځان هغه هلاک کوي. نو دا اولنی حدیث و. دویم حدیث به هغه انشاءالله ذکر کو، سبا به انشاءالله بیا د اودس فرایض او سنت وغیره د هغې تذکره به هغه وکړو. نو چې د هغې بیا دلته کې چاته یاد شي، خاکه یاد نه شي، بیا په ویډیو کې بیا ځان له وګوري، دا ځان ته هغه ولیکي چې دا یاره یادول غواړي، دا په ذهن کې راوستل غواړي چې په کومه طریقه به اودس کوو، نو د اودس طریقه کار وغیره به سبا انشاءالله